سورہ الحاقہ، حاقہ معنی ریالٹی، حقیقت. لنبنای رکوع د سورت کی بیان دے چې قیامت یقیناً راتلون کړي او منکرین لپاره دنیوي عذاب دی. نو کیسې ذکر کړی دي، بیا بیان تفصیلی د قیامت، بیان تفصیلی د قیامت چې شی لاس والا و په خیر کی، چپ لاس والا و په مصیبت کی. چاته چې عمل نامه په شی لاس ورکړی شي دا و په خیر کی، چپ لاس والا په مصیبت کی. په دویمه رکوع کې دا بیان چې دا قرآن وحی ده، دا لیونتوب هم نه دی، دا شعر هم نه دی. او آخر د صورت کې دا چې د خدای تسبیح وایا. الحاقۃ یقینی امر ملحاقہ، صد یقینی امر وما ادراکا، اسش خبر کړي ته ملحاقہ چې صد یقینی امر کذبت ثمود، تکذیب کړو ثمودیانو غادیانو بالقارعہ. بالقارعہ، قرعہ یقرعو دروازه ټکولو ته وایي. څه ته وایي؟ دروازه ټکولو ته. ثمودیانو او غادیانو هغه د عذاب نه انکار کړو چې کوم عذاب خلکو له دروازه ټکوي، یعنی چې کور ته راځي. صحیح، هغه نه منله دا خبره. فاما ثمود، چې ثمودیانو فاولکو هغه هلاک کړي شو بالطاغیه، د حد نه زیات تیز آواز باندې. جبریل امین په یو داسې شاوټ وکړو چې د حد نه زیات زړونه وچاودل ورسره. صحیح شو، لکه څنګه چې هغه سوپرسانیک جیاز کله الټیټیوډ باندې پرواز وکړي ټول بلډینګونه مات شي. ځکه د سره وجه مات شي، د ساوند د وجه. واما غاد الارتعادیانو فاولکو بریح صرصر، نو دی هلاک کړي شو په یو باد صرصر غاتیت، صرصر تیز باندې غاتیت. غاتی دا هم د حد نه زیات تیز باد، داسې تیز وینډو د حد نه زیات تیز. سخرها غلی مسلسل چلولو دا باد اللہ دویبان سبع لیال وشبه و ثمانیت ایام اتو رزی خصوما. بدبخت رزی دوی دا پارا، دوی دا پارا بدبخت رزی. فتر القوم فیا صرخا، رز پی نفسی بدبخت نی، خود چار پارا بدبخت شی و چار پارا نیک خوشبخت شی. یو سڑے پاکی سٹاک بائلی و بل سڑے پاکی بلاڈی رو گوٹی. فتر القومان تالد پاگے کے قوم غادیان سورغا پریوتی. سورغا مانا چھ درام سر را پریوتی. کانہم لکدوی آجازو تنیوی نخلن دا خرماو خاویت را پریوتی. زکدوی دا سر روڑ دوڑو دا سر کرو خرماو تنی چکرتیوی. فعل ترا لهم من باقیا، آیا وین داغوی دا پارا من باقیت سنشانی. ای کہ سوکم پاتشن وجا فرعون اراغلو فرعون سوچ مخکر دنو والموتفقات او آغا کلی چی اللہ اڑولیو، نو خدای کلی اڑولیو دلوت علیہ السلام نکوم. بالخاطئہ غیرات لکڑو، بالخاطئہ پلوی خطابان شرکو. لوی خطا سوا شرک. فعصوا رسول ربهم، دینا فرمانے کرو در رسول در اقبل. فاخذهم اللہ نیولیو دو اخذت الرابیہ پسخت نیولو سرا. انا لما توغل ماو تاکک سر منگا، لما توغل ماو چکلا توغل ماو دا حد واوڑے دیو با توغا تغیان ندے، تغیان وی سرکشیتن چوبو سرکشی اکلا دا حد واوڑے دی. حملناکم منگا سوارک لیتاسو فی الجاریہ پا کشتائی کے. جاریہ مانا کشتائی، کشتائی بھائی تاسو ورکا لنجعلها لکم تذکرتن، چوگر زو منگا داتا دا پارا تذکرتن عبرت، وتعیها محفوظ کی دی قصیلا اذنن غوگونا واغیتن، محفوظون کی غوگونے محفوظ کی، محفوظون کی غوگونے محفوظ کی. فیضان فقف السور، کلچ پکیو والشے پاغش پیلائے کے نفقت واحدتن یو بلو. وحملت الارض، وحملت الارض ازمک اوچتا کریشی، اوچتا مانا ہموارا کریشی، اوچتا کریشی مانا ہموارا کریشی. والجبالو اغرنا فدکتا ادادوارا ولرزولشی دکتا واحدتا پیو شن بانے وشناولشی پیو شن غرنا داسی بس دا غرنا بطول کندو کی پریدی ازمکا و بلکل یو فلیٹ شی. صحیح شو سڑے چی بیک کلا ہموارول غاڑی نسو کی داسی ویشنائی اللہ تعالیٰ با ازمکا داسی وشنائی بس دا غرنا بطول داسی والو دی چیو زائی بل زائی تبا داسی یو کم کندی چی دیا. فیوم ایزن وقات الواقعہ،
پس په دا ورځ باندې چې واقع شي الواقعه دا ایونت. واقع معنا ایونت. وانشقت السماء او چويږي اسمان فهي يومئذ ادا اسمان په دا ورځ باندې واهیه ډیر کمزورې وي. نن ورځ ډیر قوي دي. نن ورځ نه ټوټه را پریوزي نه تنا سټکو را پریوزي ستنه پریوزي. حالانکه سوره مدینه ولاړ دي. صحیح ده. خو الله تعالی په دا ورځ به دومره کمزورې چې وجه قوم د ازمکه دی مون ټوټي راځي دا. والملک والا ارجایا فرشتے بے پاتراف ولاړي. ارجا معنا اطراف پسند ولاړي. ويحمل عرش ربك يومئذ او چت بساتی عرش در ربستا فوقهم د پاسه د خلقو په دا ورځ باندې ثمانیه ات فرشتي. هر یو خپې د عرش سره به دو فرشتي ولاړي. هر یو خپې د عرش د الله سره به یومئذ تعرضون پاورت تاسو پیش کول شي الله تعالی تا لا تخفى منکم خافیه نبش پټې دې د تاسو نه خافیه هیڅ یو پټیدونکو نفس التر پټیدو ځای نشتا تور بوره. فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هر چا کس دے چې ورکړې شوی دی ورته عملنامه داغه بیمینی په خلاص ده فیقولو دی به وایي ها اقرؤ ها معنا راشئ اقرؤ اولئ کتابیا زما عملنامه. زه کوم سړی چې پاس یو بیا ریزلټ هر چاته ښایي که نه ښایي. سیف الله خان چې کله پاس شو نو د سره اخبار و هر چاته خو سره احمد ما امتحان وکړو که سړی فیل شي نو بیا کور مل نه وای. صحیح. فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت ما یقین کړو انی ملاقٍ چې زه ملاویدونکی ما حسابیا د احتساب سره فهو فی عیشة له په ژوند کې راضیة خوشحاله ژوند کې فی جنت باغ کے بے غالیت پلوڑ باغ کی قطوفها میوے داغے دانیت ڈیر قریبی بیدتا پاسے دل بور پسیم نہیں دے بدا سے کرسائی کی ناس تھی آغا ایپل سور شوئے دے بس آو پخپل روان شی بس دلتا خواہش پیدا شو ہاں آٹومیٹکلی کمپیوٹرائز نظام دے. کلو قرئی وشربو اسکے ہنیان پمڑا. ہنیان مانا پمڑا او ہنیان دیو مانا مستلزن مزی پیخ لے ٹیسٹ. صحیح شو ڈیلیشیس. بما اسلفتم پسب داغے چې تاسو کړو فی الایام الخالیہ په 13 ورځو کې یعنی دا تاسو مزدوری ده د هغه اعمالو چې 13 ورځو کې کوم عملونه کړو. واما من چې اسوک دې چې ورکړې شي ورته عمل نامرد بشمال په چپ لاس باندې فیقول دې بوي یا لیتنی ایکاش کې لم اوت کتابیا چې نو راکړې شي ما عمل نامه زما ولم ادري از نو پوي ما حسابیا چې سړي حساب کتاب دې یا لیتا ایکاش کې چې دا عمل نامه کانت القاضیه داوی ختم شوه چې دا څه سره وکښوي دا څه چکرے شوی کمپیوٹر ما اغنا غنی دفن کرے زمانہ مالیا مال زما حلقہ غنی ختم شو زمانہ سلطانیا قدرت زما نمی دا دنیا قدرت پا کار راوے نا مال پا کار راوے. خذو اللہ بوئی فرشتو تا خذو انہی سیدے فغلو لا سنو والا سٹ سر ہوتا رہی لا سنو والا ثم الجحیم بیا جہنم تا سولو دے داخل کی ثم فی سلسلت بیا آغا زنجیر کی چین کی زرعها 70 ذراعا چی داغی میجرمنٹ 70 ذراعا او یا گز دے فصلو کو پاگے کی ورنہ نباسی او یا گز زنجیر بانے ہوتا رہی سو کئی یعنی پا مضبوط زنجیر ہوتا رہی انہو کانا تاکہ سرو دے لا یؤمنو چی مان نسات پا اللہ تعالیٰ لوئی بانے ولا یخذو ازان لے ترغیب نور کو غلا طعام المسکین پا فیٹ کولو دا مسکینانو بانے نو دو سیزون سر سر اخلاصی گی دا اللہ دا عذابنا یو چی پا اللہ عقیدہ و ساتے دویم چی غریبانان سر حیلپو کی دا دو شیو ندی دا بچ بچاو باعث دی دینا معلومت. فلیس له اليوم هاونا حمیم نشترد پارا نن رض دیزا حمیم دوست ولا طعام طعام اللہ من غسلین. غسلین دیکھو گورا چه شی نچوڑ کی او داغی نس شی راوزی نو غسلین مانا د دې زورخیانو بدن چې نچوڑیږي او کم ګن ته راوزی وینا ابل تا نو وای تاسو ورته نو وای وینا نو متیازه ول خلی دا ټوله د طعام بدلای
لا یاکلہ الا الخاطئون نبخری دا مگر گناہگار خلق فلا اقسمو حاجت قسم تنشتا خو بیاوز قسم کو بما تبصرونا پاغ شیبان چی تاسوی وینی وما لا تبصرونا پاغ شیبان چی تاسوی نوینی کو ریالٹی دا اللہ تعالیٰ وی ضروری نہ دا چی ٹول سیزونا تاسو وینی نو بلیف بکوی بلا دیر سیزونا دا سی دی چی تاسو نوینی بلیف پشتا مشرکین مکہ جنات منل کا نہیں منل منلی بلکہ اگر خدای سر شریکان جو حالانکہ لیدلی نا فرشتے منلی کنا منلی او دا خدای دونا نا اللہ تعالیٰ وی عجیبہ خبر دا بلا سیزونا دا سی چیوی نہیں یہ ناو عقیدہ پیسا تای نو چی پیغمبر تا دا سی خبر کئی چی اغسطا دا عقل نور پا آقا دا غولی نمانی حال تا بیا عقل نمائیار گویا جو کردے عقل دا سٹینڈرڈ کردے ورطا انہو لقول رسول کریم تاکیق سردا قرآن وینا دا رسول معزز دا وما هو بقول شاعر نددا وینا دا شاعر قلیل اما تومنونا دیر لگتا سو ایمان ناڑی ولا بقول کاہن انددا وینا دا کاہن قلیل اما تذکرونا دیر لگتا سو نصیت اخلی تنزیل من رب العالمین دانا درشے جانب در رب العالمین ولو تقولا اکدی پیغمبر جو کہ منگبان باز لقاویل بازی خبر دزانا کہ بازی خبر رابان جوڑ کرے دزانا لا خزنا منو بالیمین نو منگ با انیسو دے پا مضبوطی آسرا ثم لقطانا من حلوتین بیا بکٹ کددنا شارگ کم رگ شارگ دجوان رگ دے فما منکم نبیتاسو کے من اخدن سوددنا حاجزینا منکون کی دسزا وانہو اتاکی سردا قرآن لتذکرتن دا تذکرہ دا ریمائنڈر دے متقیان دا پارا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اتاکی سر من پوئے گو ان منکم مکذبین چی تاکی سر بازے خلق سنا دا جٹلا تکذیب کون کی دی وَإِنَّهُ اتاکی سردا قرآن لحسرتن سبب دا حسرت دے علی الکافرین کافران دا پارا وَإِنَّهُ ادا قرآن لحق الیقین دا یقینی رشتیا دی تاسو چی دی یقینی رشتیا فسبح بسم ربک العظیم تسبیح وایا سرد نم در ابستا چلوئے دے نو خلاصہ سورہ الحق چی عذاب و قیامت دوار حق دی عذاب و قیامت دوار حق دی عذابون دا سابقہ اقوامو دا دی ثبوت تے بیا ذکر دا نیکانو دا بدانو چر دوی دا پار آخرت کس دی بیا بیان دا دی چی دا قرآن دا اللہ کلام دا پیغمبر تیرا لے گلے دی او پا آخر کے حکم دا تسبیح دا پروردگار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وسلم تلاوة وانا للوانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين